پاکستان چې د انډیا کم 15 جهازونه راغورځولي وو هغې نه انډیا منکره شوې ده. په څه وجه منکره شوې ده مکمل تفصیل در سره شریکوم، ځکه په هغې کې رافیل جنگي جهازونه هم وو چې هغه جنگي جهازونه د فرانس تیار کړي وو، انډیا له ورکړي وو، انډیا ته اغشتي وو په پیسو باندې صفري نو ورکړي. ګوره پاکستان وایي چې مونږ ټوټل شپږ ټارګټ راغورځولي دي، مونږ ټوټل شپږ جنگي جهازونه راغورځولي دي د انډیا، چې کې 15 جهازونه دي، شپږ ټارګټ مو راغورځولي چې 15 پکې جهازونه دي او یو پکې ډرون دی، درې پکې رافیل جهازونه دي، یو پکې SU-30 جهاز دی او یو پکې MiG-29 دی. دا جنگي جهازونه دي. MiG-29 چې کم دی ګوره اوس دا جهازونه د کم ملکونو او ټیکنالوژي ده، کم ملکونو انډیا ته ورکړي، انډیا کم ملکونو نه اغشتي دي. در سره هم مکمل تفصیل در سره شریکوم. انډیا چې کم دی اوس منکره شوې ضروره. انډیا وایي چې جهازونه راپروت دي خو رافیل پکې نشته دی. جی رافیل پاکستان نه دی راغورځولی، پاکستان نور جهازونه راغورځولي دي. اوس درله مکمل ثابتوم چې رافیل پکې څنګه نشته، مکمل اپډیټ درله در کوم چې رافیل پکې شته، بالکل پکې رافیل شته او د پاکستان آرمی د فرانس چې کومه ټیکنالوژي د هغې فیل کړې ده او انډیا ته د فرانس جهازونه راغورځولي دي. ګوره دې حمله کې انډیا درې قسم جهازونه استعمال کړي دي. یو MiG-29 چې دا د رشیا ټیکنالوژي ده، یو SU-30 چې دا هم د رشیا ټیکنالوژي ده، دا لږه ایډوانس لیول ټیکنالوژي ده، او بل دی رافیل چې دا د فرانس ټیکنالوژي ده. دا درې جنگي قسم درې جنگي جهازونه چې دي دا د هغې قسمونه دي. یو دی MiG-29، یو SU-30 او یو رافیل چې کوم دی د فرانس ټیکنالوژي. دا درې قسم جهازونه انډیا په دې حمله کې استعمال کړي. یو ډرون هم استعمال کړی دی. ډرون چې کوم دی هغه ګاماکازي ډرون دی، ګاماکازي ډرون چې د کار دا وي چې د لکم ټارګټ توخې ډرون ته چې دا شه په دغه ځای ټیکو کا ریموټ باندې کنټرول کیږي، کمپیوټر باندې کنټرول کیږي، نو دې لاړ شي وسل تبره یو څو چکرې وخی او بیا بس هغه ځای هیټ کی. نو هغه ډرون یې ورته راغورځولی دی او 15 جهازونه پاکستان حکومت وایي، پاکستان آرمی وایي چې موږ 15 جهازونه راغورځولي دي، او انډیا وایي چې رافیل پکې نشته دی. اوس یې درله ثابتوم چې رافیل پکې ولې نشته دی. دا MiG-29 جهاز چې کوم جنگي جهاز انډیا په دې حمله کې استعمال کړی دی، نو دا د 1970 ټیکنالوژي ضروره، دا د 1970 ټیکنالوژي ده، 1970 ریډار سیستم 1970 ټیکنالوژي ده په دې کې، چې دا صرف په بارډرو باندې ته کنټرول کولی شي، صرف بارډر کې جوخته ایریا پې ته هیټ کولی شي، دومره لرې ایریا پې ته نشي هیټ کولی. نو ښکاره خبره ده چې انډیا کم د پاکستان ځایونه هیټ کړي د خپل بارډر نه، نو هغه 300-400 کیلومیټر لرې ځایونه دي، 300-400 کیلومیټر د انډیا بارډر نه لرې ځایونه. نو ښکاره خبره ده چې دا جهاز چې کوم دی په دغه حمله کې نه دی استعمال شوی. خو بیا بل جنگي جهاز چې کوم دی د رشیا ټیکنالوژي د هغه هم د SU-30 پورې، دا تقریبا 130 کیلومیټر پورې ځای تعالی هیټ کولی شي. د تعالی 130 کیلومیټر پورې 100 نه والی 150 نه زیات د تعالی ایریا نشي هیټ کولی. د رشیا ټیکنالوژي د SU-30 جهاز، نو ښکاره خبره ده چې د پکې نه دی استعمال شوی، ځکه چې دی خو 130 کیلومیټر پورې ځای هیټ کولی شي، او د انډیا آرمی چې کم ځایونه هیټ کړي دي نو هغه 400-450 کیلومیټر لرې ځایونه دي. نو ښکاره خبره ده چې دی پکې رافیل جهازونه استعمال کړي دي، رافیل جنگي جهازونه پکې استعمال کړي، کم چې د فرانس ټیکنالوژي ده. د فرانس ټیکنالوژي د 400-450 پورې ځای چې کم دی تعالی هیټ کولی شي. نو انډیا چې کم ځایونه هیټ کړي هغه هم 400 کیلومیټره پورې دي. نو ښکاره خبره چې دی په رافیل باندې دا ځایونه هیټ کړي دي. زیاته حمله چې کومه شوې ده هغه په رافیل باندې شوې ده. نو دې طرف نه بیا د رافیل خلاف د پاکستان ایرفورس اکټیو شوی دی او همدغه رافیل یې ورله راغورځولي دي. اوس انډیا ولې وایي چې موږ یې رافیل نه دي راغورځولي؟ په دې خبره باندې وایي چې فرانس دا د فرانس ټیکنالوژي، فرانس والا وایي چې زموږ د رافیل نوم ماله سکې ظالمان، زموږ ټیکنالوژي بدنامې، موږ نه بیا خلک ناخلي، دا موږ د ټیکنالوژي غلطي نه ده، ستا د پایلټ ته ناقابله پایلټ ته ولا کېنولی دی، پایلټ ولا کیپټن ولا قابل کیپټن ولا کېنو بیا دې راوغورځېږي. ځه تاسو ټیکنالوژي استعمالولی نه شئ، د ستاسو پایلټان وایي ټیکنالوژي نشي استعمالولی، وایي پام کوه چې غوره زما ټیکنالوژي زما ټیکنالوژي بدنامه نه کړي. رافیل پسې خبرې مه کوه چې رافیل راغورځولی دی. نو اوس انډیا وایي چې یاره یو طرف ته خو فرانس راله ولاړ دی چې فرانس وایي رافیل به نه یادې، بل طرف لا که چېرې زه ویم چې دا زموږ پایلټ ناقابله دي، نو بیا زما په ایرفورس باندې کوېسچن مارک جوړېږي. نو انډیا بیخي منکره شوې ضروره چې رافیل پکې وړو نه، ځکه که رافیل نوم اخلي نو هلته فرانس ته یو طرف ته ډنګ دی او بل طرف ته پړانګ دی. نو په دې وجه اوس انډیا وایي چې رافیل جهازونه پکې نو جي. په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو، دې حوالې سره تاسو رایې درئ، کمنټ لازمي وکړئ.